ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان مبارک میاشت را روان ده او پدې میاشت کې مونږ ته د الله د طرفنا یو حکم اورول شوی دی چې هغې ته روژه وایي او دا روژه دا په ټولو امتونو فرض وه اگر چې د رمضان دا پاغوی نه وي فرض پاغوی نورې روژې وي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام پتاسو روژې فرض شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په مخکې امتونو باندې روژې فرض وي لعلکم تتقون او دا روژې ونیسه چې متقی نه جوړ شي چې تقوا در کې پیدا شي. په مخکې امتونو کومې روژې وي په میاشت کې به دې روژې نیولې د اسلامي میاشت 14 14 او 15 دا به روژه وه او د عاشورې به روژه وه دا په فرض وي. او زمون په امت کې که څوک 14 د هر اسلامي میاشت او 14 او 15 نیسي نو زمون د پاره هم ګورې مستحب دي ثواب پکې دی. یا د عاشورې روژه که مونږ نیسو نو مونږ د پاره بیا مستحبه ده سنت ده ثواب پکې دی. او څوک وایي چې د عرفې روژه هم په هغې باندې فرض وه مونږ هم د عرفې روژه نیسو نو ثواب پکې شته. تمہارو دو قسم عبادات دی یو هغه عبادات دی چې هغه د بدن سره تعلق لري یو هغه چې د مال سره تعلق لري او یو دریم قسم بل دی هغه دی چې بدن سره تعلق لري او مال سره تعلق لري. هغه عبادت چې مال سره تعلق لري هغه زکات شو صدقه فطر شو سرسایه شو قربانی شو صدقه شو خیرات شو جمعات جوړول شو لار جوړول شو غریب سره امداد کول شو څه فرضي عبادتونه او څه نفلي دي او هغه عبادتونه چې صرف بدن سره تعلق دی پیسې پکې نه لګي لکه مونږ شو روژه شو نفل شو چې نفل کې ذکر شو درود شریف ویل شو دا او هغه عبادتونه چې دوالو سره تعلق دی لکه حج شو هم پکې پیسې لګي هم پکې د بنده مال لګي یا عمره شو یا طوافونه شو دواړه پکې لګي. روژه هغه عبادت دی چې تعلق یې صرف د بدن سره دی مال سره تعلق نشته. او بیا بدن کې دو قسم یو هغه چې تبع عمل کې یو هغه چې عمل بنه کې ځان بساته نو مون هغه چې تبع عمل کې او روژه هغه چې د ډیر دریو سيزونو نه ځان ساتي. کوم سيز نه ځان ساتي؟ یو خوراک سکاک خوراک او دویم سکاک او دریم خواهش
سبا کې روخیږي در د انور پریواته پورې به مکمل ځان ساتي، نه به خوراک کې، نه به څښاک کې، او نه به خپل جایز خواهش استعماله. سړی به همداسې کوي او ښځه به همداسې کوي. دې ته روژه ویل کېږي قرآن حکیم کې. او بیا په مونږ کومه روژه ده؟ د رمضان میاشت. د رمضان میاشت روژه څه ده؟ الله وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. الله وی د رمضان میاشت می تاسو باندې روژه فرض کړې. دا میاشت ډېره قیمتي ده. حضور پاک مبارک د شاو قدر اخیری ورځ وه، سبا بل ورځ روژه کېږي، نو صحابو ته تقریر کړی نو څه وایي؟ اے خلکو په تاسو یو میاشت راغله، داسې میاشت ده چې پکې ګیرې د باندې را پاسه تاو ده. شهر عظیم، ډېره لویه میاشت ده. داسې میاشت چې د هدایت میاشت ده، د برکتونو میاشت ده. په دې میاشت کې چې څوک نفل عبادت کوي ثواب یې د فرضو دی، او چې څوک پکې فرض عبادت کوي نو الله د هغې ثواب یو په اویا ورکوي، یو په دوم نه. عام عبادت خو چې کې ثواب یو په لس دی، او د دې ثواب د فرضو یو په اویا دی. دومره قیمتي میاشت شوست. دا زمون په امت د رسول الله مبارک په امت د الله خصوصي احسان او انعام. شهر المواسات دا مواسات یو بل سره پکې خیر ښېګړه وکړي. دې میاشت ډېر غریبانان به داسې چې د وړو درک به نه لګي، وړه والی غریبانان. ستا بچي به پکوړې خوري او کبابونه به خوري، ستا بچي به چرګان خوري او قرمې به خوري، ستا بچي به پولونه خوري او چارونه به خوري، ستا بچي به پېشمني پراټې خوري او چرګان به خوري او پیروي به خوري، او خوا کې به د ګاونډي غریب سره د سپورې ډوډۍ درک نه لګي. همدا خدای بنده دی. ولې زمونږ په دې مالونو کې د دې غریبانانو حق دی. که مونږ په دې خپل مال کې د دې غریب کیسه ونکړه، قیامت پر ورځ ورانه خدای تپوس کوي. دا مزدورکار غریبانان رښتیا وایي په 400-500 روپۍ کې څه کېږي؟ قسم نه کېږي. 400-500 دیاله کې دیسه، او که بیمار ورته ورپېښ شو او ډاکټر لنا سبا کوي. دا مه ګوره چې دا ښکلې جامه چولې ده، ته خدای پاک ورکړې ده جامه، چا به وله اخېستې که نه؟ څه به کوي دا غریبانان؟ رزق خدای ورکوي. یعنې قسم دی که په 400-500 دیاړی کې څوک ځان وساتي. ورشه سیزونه وګوره چې صرف لږه سبزي م راوړې نو 500-600 دی پې لګي. بچي به یې غوښه نه غواړي. ستا بچي میوې او فروټونه خوري، د هغه د بچي به دې تړه نه کېږي. ستا بچی به مزې کوي، د هغه د بچو ستا هغه د ښځې فکر تا سره نشته. نو الله د رمضان میاشت ته بالخصوص شهر المواسات ویلی دی. ښه ښېګړې یو بل سره وکړي، مضبوطې ښېګړې وکړي. ځان له پېشمني غم کې ګاونډي له موکه، خور دې ده، رور دې دی غریب دی، ماما دې دی، ماما زوی دې دی، ترور دې دا غریبانان دي، پټ امداد ورسره وکړه. په ګاونډ کې چې څومره غریبانان دي په رمضان په میاشت کې موس کېږي، دې غریبو سره امداد وکړي، روژه ماته ولا ورکړي. رسول الله مبارک فرمایي. نو صحابه خو غریبانانو نو هغې تپوس وکړو، وایي چې چا رسول الله مبارک وفرمایل چې چا یو انسان له روژه ماته ورکړه او هغه پې روژه ماته کړه، د دغې سړی چې د روژې څومره ثواب وشو د هغه به نه کمیږي، او د هغې برابر ثواب د دېو سړي وشو چې چا ول روژه ماتې ورکړې. عرب په دې سم عمل کوي، سم. ما ته خلک وایي عرب خیرات نه مني. مې مړه ستا د تختې دغه حلوا دی خدای بیخ وباسي، دا خیرات دی. نه څه خیرات دی؟
تختې لوا چې مړی وشي چې ماشومان هم نه خوري، یا د څلوېښتۍ هغه خوشکر وجې چې ریاکاري دې پې کړی چې خلک وایي چې پلار پسې خیرات وکړه، یا د مقبرې هغه کلک صابون یا جامې شلی او هغه څښا ته صرف د ریاکارۍ دپاره که نه ورکوم خلک وایي پلار پسې رسو نه کړل. خیرات هغې ته وایي. زما قسم دی الله م بوزه مدینې منورې ته، الله م بیا بوزه سره زما په خدای قسم. روجه کې د مازدیګر د مانځه نه پس هلته د مازدیګر مونځ وختي کېږي، مازدیګر د مانځه نه پس به درستخانونه وغوړېږي او عربي ځان له خپل ځای نیولی دی، بل څوک په هغې کې درستخان نشي غوړولی. د حکومت سره د مخکې نه درخواست ورکړي، حکومت ځای ورکړي چې دې ځای نه والا هغه ځای پورې ستا دی، دلته بل څوک درستخان نه غوړوي. دې ځای نه هغه ځای پورې ستا ځای دی، دلته بل څوک درستخان نه غوړوي. دې ځای نه بل ځای پورې ستا. ټول حرم د مدینې منورې د درستخانونو نه ډکي، ټول یو ځای پکې بې درستخانه نی. دقه رنګې زنانه چې کوم ځای وي هلته زنانه د دې عربیانو لګي درستخانونه خوري. دا دوه پوړه دي که نه، دا دوه څپه دي، د دې دواړو څپو په دې میانځ به د پلاستیک درستخان خور شي. هر چا ځان سره پلاستیک درستخانونه راوړي خور شي. چې خور شي هلته د زمزم کولرې وي، نو په یو سره موله کولر کېدي او په بل سره موله کولر کېني، او دې عربو دې له سپیشل نوکران نیولي بس درستخانونه خواري. خو چې ماښام ته داسې نیمه ګنټه بانک ته پاتې شي نو بس لګیا شي کجورې پې ویشي. هر سړي ته مخې ته یو ډبې کجورې ږدي، که څوک دوه خوري، درې ډبې خوري، قسم قسم عجوه پکې پرتې وي، برني پکې پرتې وي، او دارنګې د قسم قسم کجورې به راته کېږي، د مستو ډبې به راته کېږي، پیک بند اعلی قسم مسته. که څوک وایي چې دوه خورم دوه واله، درې خورم درې واله، نه پکې نشته. ګیلاسونه به تقسیم شي، دا زمزم د اوبو سړي لګي هغه اچوي. بادام درته کېږي، بادام ډول ډوډۍ راته کېږي، مختلف قسم ډبل ډوډۍ. زه چا په درستخان غونډې ډبل ډوډۍ د چوکدي وي څونه چې غواړې درته یې درکوي. بادام، کاجو، په بعضې درستخانونو عجوه کجورې، دا به راته ښه مزېدار کېږي. دې ته خیرات وایي. جومات کې او چای به بیلی، ګاوه چای یا شنه چای، توره نه پرېږدي، خلک یې پټه راوړي، دا بیلی. دا چې روجه سنګ بانګ ووایي بس خلک لګیا شي. کجورې خوري چې څومره یې خوښه یي، ډبل روټۍ خوري، ماسته ورسره خوري، یو خاصه مساله ورکوي، په دې مستو د پاسه خلک اچوي. هغه دا اوچه میوه دا خوره ښه مزېدار روژه ماته شي. او بار د جومات د دروازو نه بار دننه نه پرېږدي، بیا جومات څخه کېږي، بار د دروازو نه صاحب چرګان پراتی، په درستخان د چیلو غوښې پرتي، د ګډانو غوښې پرتې وي، روجې پرتې وي، پولونه پراتی، سیوان، کیلې، مالټې، دا ویشي. د دنیا خلک یې ویشي. د پاکستان بعضې داسې خلک دي چې هغې ته چیلو ښورواګانې او ډبي غوښې په خلکو خوري. دا سیستم روان دی. بانک وویلی شي یو 10 منټه یا 15 منټه دا وقفی چې خلک وخوري، بس هغه هر څه پلاستیک درستخان کې غون کي او زر هغه درستخانونه راغون کي او غټې غټې شنې ګوتې وي د پلاستیک هغې کې اچوي. یاره صاحبه چې بانک وایي دا ټول حرم پاکي، په سکندونو کې پاکي، په منټونو کې دا ټول پلاستیک راغون کې غټې شاپرې وي د زیاتې شنې شنې د خادمانو سره. خادمان ولا پلاستیک شاوخوا ورکړي، مخکې نه یې ورکړي، ډکي کې ډکي کې اوچتۍ او بار ورته ګاډي ولاړي په منډې وړي، په منډې وړي چې ماښام مونځ کېږي یو پوټې شیم نه. ولې هغوی ته پته ده چې دا لکونه خلک زمون په دې روجه ماته کې دا د حرم روجې دي، د دې څومره ثوابونه دي زمون په کیسه شوه. او دا پوټینی ماشومان نی د خلکو پسې کړي چې ته روانې عبرت ماشوم به د مټه کلک ونیسي، ما سره روجه ماته
بچی زما الته صادر پروت خیر ما سره ماته کا ای بابا ما سره ماته کا اردو والا ماشومان ان خطی پریدی لینا بچی الته می صادر نکنه ما سره ماته کا نکنه بابا جی ما سره ماته کا نکنه کاکا جی ما سره ماته کا دا ماشومان ان خطی په دلارو کوڅو کې خپل درستخان له خلق راولي مېمون خو چې الته کې د ماخامي وخت شنو په والله که په سړک سوق کوي ازنه سوق را برغ نشي راځي ها سوق را برغ نشي اګه جمعات کې په کولای غلې غوندې میپ کې پټه په ګوتې کې انغستی سوق رانو نو غوړي هاي هاي رسول الله مبارک فرمائے ورکه بل لرو جماعت چې هغه پر رو جماعت کې داغه څومره ثواب وشو داغه بنه کېږي دومره بستا کېږي صحابه سوي د الله رسوله ارچا خو درو جماعت وسنه کېږي دا ارچا خو درو جماعت وسنه کېږي دا ارچا خو نه کېږي النبي عليه السلام سوي وې ک چا چاله یو ګټ او باور کړو هغه پر رو جماعت کړه د دماغه ثواب وشو او به خدا چا په وسیګه نو زمانو یو خو داش و شهر المواساة او به ورکوان دا ضروری خبره شو یا کجوري ورکول بل سره خیر خیر غنا کول رو جماعت ورکول دا د روجي سیزن دی روجه کې داو کې ښا به خیر ورکه به غریبانو لکه جوري والے اولو والا دال والا نقد پیسې والا ورکه ځان له جیب څخه خیبه په والی نقد پیسو کې ډېره فائدہ ده دا جنس په نسبت نقد ډېر خیری بعض خلک یو غوړو والا عالم نه خیر دی نقد ورکه کدا غوړوي او هغه جوارو ته ضرورت دی هغه شربت ته ضرورت دی هغه جامو ته ضرورت دی جامو ته مجت راځي اختر کې بچو د پاره نقد ډېر خشه نو دا د رسول الله مبارک د خلی وینا او فرمای نبی علیہ السلام وی دا اغا میاشتا که دا لنبون را اللہ رحمتو شروع اوله رحمتو او پا دی میاس که مغفرتون دا خدای بخنی شروع و آخره عتق من النار او چه اخیری لس خلاصی گی نو اللہ اعلانو که وی دا طول میں دا دی غاڑ میں دا جہنم نخلاصی کرے سمر قیمتی میاشتا دا رمضان نو رسول الله مبارک د مخ کې نه وای او حضور پاک بڑی عبادت پکې کو ډېر عبادت او بیبیانو له هم ترغیب ورکاو او صحابو له هم ترغیب ورکاو نو د رمضان د میاشتې پر اهتمام وکړه ګناه مکه پر رمضان کې څومره چې د نیکو ثواب جاته هغه مر د ګناه او بال ګور زیات ته په دې هم ځان پوي کې غیبت پکې مکوي دروغ با پکے نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی الغیبت والکذب یفتران الصوم وی روجا او دروغ او غیبت روجا ماتی وی دانا چکے روجا دلا دا سے ماتا کلا کہ چاچے نہیں وینے خدا روجی چے کم فضیلت تے و کم برکت تے غدی دولا شو افسوس او افسوس زمون د مسلمان انګریزان چې د اغوی کلم د عبادت روز راشي بلادین چې تاسو وته وای نو اغي اعلانو کې چې قیمتونه ارزان دنن نفس ډیسکاونټ قیمتونه ارزان او دا انګریزان په خپل لګي به د حکومت نه ډونر وغورځي تاسو کې امریکا لندن کې ریټرو وغورځي لاندې کې حکومت هم سبسڈی ورکئی او دیم اعلانو کی ریټونه راغورځي ولې دا زموږ د عبادت میاشتې دي او زموږ مسلمان چې روزه شروع چې ریټونه اسمان ته ورسه او هغه ګندونه چې بغیر د روزې نه څوک نه خوري نه په خپل خوري روزې له میدان ته راوبس نه ولې موږ ظلم کوو نیک بختر ځان کشه کم کشه ارزان ورکا د خلکو ضرورت ته نو د خلکو د ضرورت نه ولې ناجیزه فائدہ اخلي خدای له ونه دي دو نمبر ما خرڅه و ګناګار بشه ایک نمبر شیخ خرڅه خشي خرڅه و ګناګار بشه خدای له ودی الله ودنه تاسو کوي ګران ما خرڅه وردان خرڅه وی د لوټ مر میاشت تاسو وای کنه
لوٹ بنا کو نو میں لوٹ دا چې خدا خدای ثواب لوٹ کا پر دې جیب میں لوٹ کوا ظلم مکوا د شپې تراوی پکې کوي ختمونه پکې وکې ختمونه وکې متنګيږي خلک په ختمونو تنګيږي ولې تنګيږي په ختمونو ستل شو هلته په رمضان کې په مکه او مدینه منوره کې خلک ټول شپه لګي وي عبادتونه کوي ختمونو کې را یو میاشتا شیطان سړی سس کی کنه دومره شربت او پکوړې پی اوخري والله کده زیاده خو دې دوی بشیر خو چې په کم ځای رو جماعت کړه کدا غزنه چا پاس او زب انعام ورکړ ماته پته را دومره شربت دی خو یو منګي شربت یو چاټه شربت کی او پکوړو ته کباب ته انختی ظالم نو چې دومره مال سړی وخېږي رښتیا ووایه نو بیا د دې نه پاسې دی شي نو موږ همدغه چل دی دومره شی وخېږو چې بیا د دې نه پاسېدو نه یو لږ کم خوراک کوي ماښام خوراک لږ کم کوي بیا به تراوو ته او ختمونو ته به توجه به برابره دا خو لږ وخت دی او قیمتي شپه ده او قیمتي ورځ ده نو رمضان کې د خدای پاک عبادت وکړي او رمضان کې الله خوشاله کې د الله خصوصي رحمتونه راوړيږي او خصوصي رحمت راځي او څه پته لګي زمارونو چې دا میاشت په سر ته ورسېو کنه او څه پته لګي چې بل رمضان به راشي او که به رانشي او رسول الله مبارک فرمایي وایي چې روژه ماته للصائم فرحتان وی روژهدار له دوه خوشحالۍ دي یو چې کله روژه ماتي بل عند لقاء ربي چې الله سره ملاقات کې او د روژه ماتي وخت کې الله دعا هم قبلوي روژه کله ده تاسو یو مهرباني وکړئ لغونې هر څه د مولا په سر مراتب دی د روژې او د اختر میاشت کې د مولا د کنځلو بیا باران شي وی یوې را باندې وخوړه او کله وی یو زیاتی را باندې ونیوه نو مولا غریب خو په خپله میاشت نه خو ته ورته ګوی کې کنه نو تاسو مهرباني وکړئ مولا بدله اوس په میاشتو پسې ګرځي او غر ته به خېږي او کوټې ته به خېږي میاشت بدله ګوري موږ میاشت لیدی شو لږ مهرباني وکړئ میاشت وګورئ او چې میاشت ولیده نو ووایه چې ما ولیدله ثواب دی پکې باندې خلک یېرېږي دعا وکړئ رب العالمین ته ضرور راضي شي الله ته موږ له د رمضان د روژو د نیولو توفیق راکړي الله تیرا له بیا قبول هم کړي الله دعاګانې هم پکې قبول کړي الله د نیکانو عالمانو قاریانو صالحینو اولیاءو د دشمنۍ نه مساتر چې څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب وګرځولی او چې څوک بیماران دي الله ته وله روغ صحتونه ورکړي ته وله شفا ورکړي څوک بې اولاد دي خدای اولاد وله ورکړي کله چا نارینه اولاد نارینه اولاد ولا ورکړي خدایا چې د چا په زړه کې دین طلبي ته ورسره مدد وکړي امداد وکړي موږ د هر قسمه فتونو پریشانو مخلوق د شر نه بغضونو حسدونو نه په امن او امان کې وساتي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله